السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تبلیغ شپږ نمبر پښتو ژبه کې شروع وي. 2 نمبر ویلې شوي دي، نن د دریم نمبر. د دې دریم نمبر 2 حصې دي، یو علم یو ذکر. علم او ذکر. لومبی د علم. دومره علم په هر بالغ نارینه او زنانه فرض دی چې په هغې سره د پاکۍ ناپاکۍ جایز او ناجایز او حلال حرام پته معلومې شي او 24 ګنټې ژوند پرې د الله د حکم او د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق تېرې کړي. د الله تعالی ارشاد دی چاته چې حکمت ورکړی شي هغه ته لوی خیر ورکړی شو. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې چاته الله تعالی د خیر ورکولو اراده وفرمایي نو هغه ته د دین پوهه ورکړي. او د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې یو فقیه عالم شیطان د زور عابدانو نه زیات دروند وي، ولې چې د عابد د عبادت فایده د هغه ذات ته وي او د عالم د علم فایده د علاقې ټولو اوسیدونکو ته وي. د حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه ارشاد دی چې موږ د خپل ځان متعلق د الله تعالی په تقسیم باندې راضي یو، چا چې موږ د پاره علم او جاهلانو د پاره مال خوښ کړو، ځکه چې مال او دولت د فرعون، قارون او نمرود وراثت دی اور علم د انبیاء وراثت دی. نو زمارونو د هر کار تپوس د علماء کرامو نه پکار دی. څوک چې تجارت کوي د تجارت د مسلو تپوس د چا عالم نه وکړي شي نو بیا د تجارت کوي، ځکه چې د تجارت په مسلو ځان پوهول فرض دی. دی پسې دی ذکر. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه او حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه حضرات د دې خبرې گواهی ورکوي چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کوم جماعت د الله تعالی په ذکر کې مشغول وي فرښتې د هغه جماعت نه چاپیره کینی او د رحمت چادر پرې خور شي او سکینه په هغوی باندې نازلیږي او الله جل شانه د هغوی تذکره په خپل مجلس کې فخر سره فرمایي. فیو حدیث کې دی چې کوم سړی لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وای هغه د پاره 100 لکه نیکۍ لیکل کیږي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایلو کوم کس چې لا اله الا الله ویل هغه د پاره جنت واجب کیږي او کوم کس چې سبحان الله وبحمده سلزل ویل هغه د پاره 1,24,000 نیکۍ ولیکلی شي. صحابه و اکرام رضی الله تعالی عنه عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې خو به څوک هم د قیامت په ورځ هلاکېدی نشي ځکه چې نیکۍ به غالب کیږي. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل بعضې خلق به بیا هم هلاکیږي او ولې به نه وي. بعضې خلق به دومره نیکو سره راشي چې که په غرونو باندې کیښودی شي نو غرونه به دباو شي، لیکن د الله د نعمتونو په مقابله کې به هغه ختم شي، لیکن الله جل جلاله بیا په خپل رحمت او فضل سره امداد وفرمایي. بزرګانو 3 تسبیحات ښودلی دي دا سبا ماښام وایي. سلزل درېمه کلمه، سلزل درود شریف او سلزل استغفار. الله پاک دې موږ تاسو ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د 4 نمبر انتظار کوي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم. شکریہ.